من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا محترم مسلمانانو د سورۃ المائده د یو آیت مبارکہ سے حصہ میں تلاوت کا دا حصہ په میدان عرفات کې نازل شوی دا او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غضبہ نومې اوخې باندې ناستو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگا مدبات د دینا رستو وفات شو پدی حصہ د آیت مبارکہ کی یو اهم خوشخبری ذکر شوی دا چاغه د دین تکمیل دی زکا صحیح بخاری کے راضی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تا یہودیان رالو اور توی گور استاسو پا قرآن کی دا آیت نازل شوی دا اليوم اکملت لکم دینکم کہ چرت دا آیت پا مونگ باندی نازل شوی وی لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا مونگ با پا دا غرزبان بیا اختر مناو تاسو اختر نمناو دا یو داسې آیت مبارکه دی په دې آیت کې د دین اسلام د تکمیل تذکرہ را دین مکمل شو بیا چې کله دین مکمل شو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا خلق با ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي او دی کی یو باریک اشاره شوا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه دتلو هم چې کله دین مکمل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو الله را لګلو د دې دین د تکمیل د پارا هغه کارو شو اوس بزی محترمو آیت سره متعلقه ډیر مسائل دي چې کله دین اسلام کامل مکمل دی
مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی ذکر کئی چې کله دین اسلام کامل مکمل دی نو موږ د دین په امورو کې بیا د بل چا خبرو ته محتاج نه یو. فلا نحتاج فی امر الدین سوى الکتاب والسنہ. دین اسلام کامل مکمل دی بیا زمونږ دا دین اسلام دا یو عالمگیر دین دی. ګوره زمونږ دی دین اسلام کې زمونږ پیغمبر علیہ السلام مونږ او تاسو ته ګوره دا او دس طریقې کارم ښودلی دی. د بیت الخلا د واشروم دا ټینډ کولو طریقه دا په دین اسلام کې دا او د دې ډېر آداب بیان شوي په احادیثو مبارکو کې چې کله تاسو باتروم ته ځئ بیت الخلا ته ځئ نو خیال دا کوئ د تلو نه مخکې کلمه وایئ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا کلمات وایئ بیا خیال کوئ چې په خیخ پی باندې داخل نشئ. ګورئ بیا دا رنگی عند الخلا خبرې به نه کوئ نو ذکر به نه کوئ. د ناستې طریقه په دین اسلام کې وښودلې شوه. کله چې ته فارغ شوې باتروم نه راووتې یا چې ته صحرا کې وې خپل ستر د عورت هغه دې محفوظ کا نو بیا مونږ ته شریعت وی غفرانکا. دا دعا وایا غفرانکا. زمونږ داسې دین اسلام دی دا بعضې خبرې خو مونږ او تاسو ته وړې وړې ښکاري دا مونږ ته شریعت وښودلې. مونږ ته دین اسلام دام وایي که تاسو چرته اودس اوچوئ نو پخي لاس سره مه اوچوئ په ګس لاس اودس اوچوئ. تاسو که چرته اودس اوچوئ نو دارنګې تاسو درې لوټې یا درې کاڼي یا طاق عدد استعمال کې راولئ. دا هم راته وښودلی شو. دا آداب هم راته وښودلی شو چې تاسو په غشایانو په اډوکو سره اودس مه اوچوئ. څونه آداب دي. الله اکبر کبیره. دغه دوران کې به خبرې هم نه کوئ. دا د دین اسلام خصوصیت دی. ځان به د وړو بولو د دې نرو نرو څاڅکو نه هم ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو د رشاش البول د وړو بولو د دې څاڅکو نه ځان وساتئ. د قبر عذاب ګورې د دې په وجه میلاویږي. څونه خلک د دې لحاظ نه ساتي. دا رنګي محترمو زمونږ دا دین اسلام وګوره مونږ او تاسو ته آداب بیانوي مونږ او تاسو ته حقوق بیانوي د انسانانو حقوق نو محترمو مسلمانانو د زناورو حقوق د جاندارو حقوق د بیجانه حقوق بیا راشئ وګورئ اے محترمو مسلمانانو دا دین اسلام انسانی حقوق ست چې هیومن رائټس ویل کیږي انسانی حقوق دا به د اسلام نزد کې په غیر اسلام کې د حقوقو د سره لحاظ ساتل نشته. اسی چغه ووي اسی د انسانی حقوقو आवाज بلګي مغرب والا یورپ والا کله به د زنانو د حقوقو اغي په حقوقو نه پويږي. دا حقوق مونږ او تاسو ته دین اسلام راخی ځکه دا دین اسلام کامل مکمل دی. کله چې دین اسلام کامل مکمل دی اے محترمو مونږ ته ګوره نبی علیہ السلام دا حقونه راوښود چې کله تاسو واړه بول کوئ داسې ځای کې مه کوئ چې هلته د میږو یا د نورو حشراتو کورونه یې اغی تا نقصان اون رسی یا اغی تاسو تا نقصان در اون رسی. مونږ ته زمونږ دین اسلام دا حقوق مراخی یو سړی په لار روان دی
امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی یو سړی په لار روان دی سپی ولیدو سخت ګرمي ده جبه راوته ده د ګرمۍ د لاسه چکړی سټي هغه سړی ولګېده یو کوی ته ورکوشو نو خپله موزې د اوبو را ډکه کا او هغه سپي باندې اوبه اوسکلې پیغمبر علیہ السلام فرمائی ګور سپي ته اوبه ورکې د هغې په وجه الله هغه د جنت مستحق وګرځو سپي ته اوبه ورکې سپي ته د سپي خیال یو ساته د سپي خدمت لږ غونته وکړه په هغې الله د جنت مستحق وګرځاو دارنګي نبی علیہ السلام فرمائی یو زنانه وه یو پیشو یې راټینګه کړې ده تړلې ده خوراک نه ورکوي نسکاک نه ورکوي د پیشو سره ظلم کوه نبی علیہ السلام فرمائی دا پیشو سره چې ظلم کو د دې وجې نه دا زنانه د جهنم مستحق وګرځېده پیشو سره ظلم کو بیبي سره ظلم مور پلار سره ظلم مشرانو سره ظلم انسانانو سره ظلم دا خلا پریدوا یو پیشو سره یو زنانا ظلم کړي و د خواخي سره ظلم نه د سخر سره ظلم نه د خاون سره ظلم نه یو زنانه ده د پیشو سره ظلم کړي دي دا غي د وجنا د جهنم مستحق او ګرځیدا دي کې مونږ ته زمون خوږ نبی عليه صلوات و سلام هغه هیومن رائټس هغه راته هایلایټ کو چې پیشو سره په دین اسلام کې څوک ظلم کوي دا سونه نقصان دی نو انسانانو سره ظلم د دې بس ویلا اے محترم مسلمانانو حشرات خلاصه کې پیشو او سپی خلاصه کې زمون خوږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتدام فرمایلی دي وی تاسو په دې لارو کې بے ضایع د ادریدو د ناست نزانو ساته بعضی الکانی کنه چوکونو کیسه به سولاړي پلا پلا ربانه سوک زنانه زیرا زی یاره چا نور څه کارون نه ادیو په چوکونو کې د خبرو یو شلت تړلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ځان پلارو کې د ولاړینا د ناست نو ساته صحابه کرامو یې د الله رسولا کلا کلا زمونگا حاجت را پیښ شي چاته مثلا انتظار کوه سکار مودیل تولاړ یونو بیا نو نبی علیہ السلام فرمائی چې کله ستاسو په لار کې چاته ادریدل ضروری نو بیا د لارې حق ادا کې مونږ ته زمونږ پیغمبر د لارې حکم خیا د لارې حق ادا کې د لارې نن ډیر خلک دی محترم کله کله د عقل حیران شي واده تعلقان خوشحاليږي وتوی د بیبي حق را ته وایا جنکه ودونو ته خوشحاليږي وې د خاون حق را ته وایا پته وته نشته اسی واده غواړي یو ځوان پدې خوشحاليږي چې د پلار جوړ شمه ما ته دی الله نیکان صالحان بچی را کی وې د اولاد حقونه سدي پتم وته نشته د بچو سره حقونه ته خپل پلار ها ستاره پلاروالی مطلب څه دی کله کله د مسلمانان داس یو بل سره کینه وې د پلار څه ذمہ داري او تا د اولاد څونه حقونه ادا کړی څونه ذمہ داري تر سره کړی پدی شود بود بیانی نزد کئیو نچا سره کینی چې د اولاد حقونه سری اے محترم مسلمانانو صحابه کرام تپوس کئی اے دا اللہ رسولا وما حق الطریق دا لار حق سدے نبی علیہ السلام وی د لارې حق دادې په دغه لاره کې که چرته یو ضرري سیزو هغه سیر تکا چته ازغی پروت دی چته کاڼې پروت دی مونږ خلک دا شی نه کوو د لارې حق نه ادا کوو یو ځای کې چرته کنده شوې ده
چته د آغی غاړي نا خبره کس په گاډي را روان دی په سیکل موټر سیکل پیدل اغه ته د ور پریوتو خطر ده د نبی ګیر چا پیرکانی کیدا وا چې چاته پته لګي ښا خلق په دې لارې د ضرر نه وساته دا مونږ ته زمونږ پیغمبر دین اسلام او انساني حقوق راخی نو دا پکې راته د لارې حکم خیا د دې لار کې ضروري سیز دی نو هغه سیټ تکا دا رنگي په لار سوک تیریږي سلام یو کو د سلام جواب ورکوا چاته د نیکه خبره کوا سو غلط کار کوي ورته ودا کار مکه ودانا روا دی دا د لارې حق دی اوس د کول نکو محترمو بس کانا پینا خوراک او سکاک امپورټ او ایکسپورټ بس دین نزد کوخه د دین اسلام د ذکرې د پار را سره وخت نشتا او الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا دین بس د کول پکاری او دا سنه چې صرف موزرا لرازی الله فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے ایمان والو پا دین اسلام کی پورا داخل شے پورا دین کی با داخل دل پکاری پورا دین کی داخل دل پکاری پورا دین کی با داخل دل پکاری دو خبری دیخوا پورا دین کی با داخل دل پکاری پورا دین او پورا دین کی داخل دل پکاری دانا چې د دین یو خبره منم او یو نه منم پورا دین به منې دین اسلام او تبم ټوټلی پورا په دین اسلام کې داخليږي دا نه چې خلدي په دین اسلام کې دن نه دانو خېټه د تبار دا خېټه د حرام ډکه کړي دا دی خو منځونه خو کې خو دی خو دی اے محترمه وګونه د دین اسلام نه بار دی غلط پیاوري دارنگی روجی خونی سے حج تمزین و زکاتم ادا کے خوپدی جبا باندی چغلے غیبتونا تاویل ماویل بدنام لگاولا نہ پورا پا دین اسلام کے داخل شا او پورا دین کے داخل شا دو خبر شویخا او دک کی آیتم دا دو مطلبونا مفسرین ذکر کیا نو مونگ تا گورا زمونگ پیغمبر دا لار حکم رو خودا زمون دا دین اسلام مونږ ته د بیمارانو حقونم خیا پتا د بیمارم حق دی ستا خاندان کې ستا رشتہ دارو کې ستا پیجنګلو والا کې عزیزانو کې یو تن بیمار شه زمون پیغمبر مونږ ته وی د عیادت تلاړ شه و عیادت المریض دا د مسلمان په مسلمان حق دی ښا دا بنه کې چیرې زما زوینا جوړ شوی و زما رشتہ دار زما تاسو ته نو راغلی نو هغه حق ادا نه کړو ته خو ادا کړه عیادت المریض د بیمار پختنه تتللا بیا ور پسې پیغمبر فرمایي چې ته د بیمار پختنه تلاړې پتندي ور تلاش کیدا دعا وته غواړه حوصله ورته ورکا چې لا باسط وحور ان شاء الله اوس کا خیری ټیک ټاک غوړې ښا ټینشن مناله بالکل ټیکه اوسه اسنه ته بیمار تلړ شي اته وته ویلی کا پوزا خو دې کاګه شوی دا خجوړې وېزه دې کټ کړې دا هغه نور ډیسکریج کی الکه ستا خو د سترګې بیخي زیړې شوي او مخدم تک زیړه دی او بس خانه بخانه غوري کوه ښا پته نه لګي نه دا کار باندې کې ښا کډیر بیمارم دی کنه زمون پیغمبر مونږ ته ګوره د بیمار حقونه مرو خو دا داسې بل یو شخصیت په دنیا کې وخایې کنه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا دین اسلام دا په بل دین کې نشتا راشه د اسلام نه علاوه نور دینونه وګورئ کنه د بیمار پختنه او پای کې سکه چې مور پلاری بیماران شي کنه او لګ بوډاګان شي اغي ورته الته اولډ هاوسز جوړ کړی یو د بوډاګانو جدا زیونه پیسې به داخله او بس مور پلار نو ته بیغمه ته به خدمت نه کې په کرایه به د خلک الته لامبیمو
الته ورته خوراک کا ورکی الته بمړم شي بس او ته به خبرې کم نه دا یو دین اسلام دی چې نبی علیہ السلام فرمایي وعیادت المریض د بیمار پختنه تبتگی بیمار ته تلاړلې اوس کستا دا ناس ته بیمار ته حوصله ورکولا نو کینه ور سره کستا په خبرې واره تیریدا نو کینه ور سره او که بیمار باندې تکلیف ډیر زیاتو نو دانا چې غریب په تکلیف کې دی او ته ته کټ سر تخته او د یوسف او د زلیخا کیسه دی او ته شروع کړی دا او دغه غریب په سر بوج دی نه داسې بنه کېخه ته بیمار تلړې د بیمار پوزیشن ته وګوره کستان ناس ته سراغل گزاره کوي سو خبره ور سره وکا او کنا اغل تکلیفو د دماغ بیلچې رضا نه جوړاوه نو ګوره زمونږ دین اسلام مونږ ته د بیمار حقونه مرو خوده اے محترم مسلمانانو د دین علاوه یو سړی دی په داسې بیماری کې مبتلا دی چې هغه قریب الموت حالت د نزع شروع کیږي مونږ ته بیا پیغمبر حقونه راخیا سونه حقونه دي ښه محترمو سړی دی د حالت د نزع شروع شه زمون پیغمبر مونږ ته فرمای لقنو موتاکم بلا اله الا الله اے مسلمانانو دین زدکه د پاټونه د پرکونه روزه نن ار سړی خپل دین اسلام په خپل پرکو په خپل ډله کې ور منحصر کړي دا غینه علاوه د بل چا خبره د الله او د الله د رسول خبره نه مني هغه خپل لیډر خدای او پیغمبر ګرځولې او دینن ډیر لوی تباہی راوسته غوړي ښا فرقی جوړ شوي خانه یو وی زغپل فرقه منم بل وی زغپل فرقه منم ته وی الله دا وی دا الله رسول دا وی دین اسلام دا وی دې ته وګ نګدي بس کو خپل ریډل ورته خوي او که غلط ورته وی هغه بز پالو کوما نه محترمو د لیډرانو سره خپل تعلق ساتي ګناه نه ده خو د خدای او د رسالت درجه مور کوي نن دې معاشره کې چاته وایي کنه الکه استاد لیډر دا کار خنه دی کافر کوي دی ښا جګړه ده سره کوي ډیر زینو کې پدی جګړه وشوي یو ورته پلان کې لیډر داسې دی غوته نه مړه داسې نه دی په یو بل ور منډکړي یو بل د ګریوان نه نیولې وک مکل سیزا ته پیدا کړی الله مونږ ته پیغمبر را لېږلی و اخیری نبی د هغه امتیان یو الله زمونږ د هدایت دپاره قرآن را لېږلی دی دین اسلام یې راته را لېږلی پرېږده پاټې د هغې لیډر ته د خدای او د رسول درجه مه ورکوه ټیک ده یو پاټې سره تعلق ساتي نو ساته خدا بالکل چې دا ارس ده د به زه منم بس که ښه او که خرابي دې ته بیا ویلی کېږي د خدای درجه ورکول ښه نو اے محترم مسلمانانو مونږ ته زمونږ خوږ پیغمبر علیه السلام د هغه تن حقوق هم راوښودله چې د هغه ځن کدن شروع دی لږ ساعت بعد هغه د دنیا نه تلو واله دی نبی علیہ السلام فرمائی لقنو موتاکم بلا الہ الا اللہ رواہ مسلمنا دا صحیح مسلم روایت تخا یو روایت کے راضی لقنو موتاکم بیاسین وہ آغا روایت سندن کمزور ہے او دا صحیح مسلم روایت تی یو روایت کی دی اچھا زنکدنی صورت یاسین ورتوائی خونہ صحیح حدیث کی دی لا الہ الا اللہ شروع کے او دغه تلقین طریقه بدای چې تب هغه ته دا نه وي بعضې خلکو د تلقین الموتانه مراد دا غستې چې سړی په قبر کې خښوي نو یې ورته وایي چې که د ملایکو تپوس وکړو چې من ربک ته ورته وایې ربي الله دغه تېنه مراد نه دی ښه هغه ستا په هغه ته په هغه وخت کې تلقین کولو سره داسې پیدا نه ورکوي چې ته به ورسره زر زر زوت کړي او چې داسې وایه نه جنا د ده ځان کدن شروع دی تم شروع کا داسې لږ آواز سره لا الہ الا الله لا الہ الا الله لا الہ الا الله اشهد ان لا الہ الا الله شروع کا چې هغه تا ته ګوري که نه
او الله داغه په خلیم دا کلمات راوسته. نو نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې د دنیا نه د تلو په وخت کې په دې جبا لا اله الا الله راله دا جنتی دی ښه. الله دې زمونږ او ستاسو خاتمه په کلمه طیبه سره وکړي. محترم الله نه دا سوال پکار دی. نو ګوره مونږ ته پیغمبر د دغه وخت هغه آداب او حقوق بیان کا، اوس داغه نه روح پرواز وکا. زمون شریعت مونږ ته اوس د مړي حقونه شروع شوه، اوس د بیمار حقونه وکنه. د حقوقو دا سلسله ختمیږي نه، خو مونږ یو حق نه زده کوو. یو حق مو زده کړي که چا سره زما او ستا یو حق دی یا زما او ستا لږه حصه ده، نو موږ زما حق ورسره ګیر دی، زما د ښځې حصه ورسره ګیره ده. دغه راته یا دي دغه ښه پېژنو. په ما او تا باندې کم حقونه لازم دي، څونه حقونه دي، د چا چا حقونه متعلق دي. د ګاونډیانو حقونو ته لا نیم راغلی، د والدینو حقونو ته لا نیم راغلی، د اولاد حقونو ته لا نیم راغلی، د استادانو حقونو ته لا نیم راغلی، د جماعت حق ته لا نیم راغلی، د علماو د استادانو حقوقو ته لا نیم راغلی. اے محترمو دا خو د بیمار حق بیان شو، اوس ورسره د مړو حقونه شروع شو. دا د دین اسلام خصوصیت دی، خو مونږ خو دین نه دی زده کړی که نه. اے محترم مسلمانانو بیا چې کله د روح پرواز وکا، اوس را باندې د څه حقونه دي دا مو پیژنې مسلمانانو. یو حق را باندې دا دی دا سترګې والا پټکا، دا سترګې کولو پاتې نشي. ځکه که دا سترګې کولو پاتې شوې نو بیا ډېر بد غونته ښکاري. شریعت د دې انسان ګوره د دغه وخت خیال ساتي چې دې بدنما بد شکله په نظر را نشي، ځکه چې د کې ساه نشته دی او سترګې کولو دي، خلک هم تیریږي. بیا زمونږ شریعت وایي د سترګې پټې کا، دارنګې دا زنه وله وتړه چې خولې کولو نه، ځکه یو جامه یو طرف ته وتي، دا بله جامه بل طرف ته وت او خولې ښکاري، غاښونه ښکاري، نو بیا ښکلې په نظر نه راځي. زمونږ دین اسلام وایي زنه وله وتړه، دا د مړي حقونه دي. اے محترمو دا خپې ورله سیده کا، دا لاسونه ورله سیده کا. آیا د مړي حقونه ختم شو؟ نه دي، نه لا ختم نه دي. د دې نه رستو خپل خپلوان خبر که نږدې د ډېرو اطلاعګانو دین اسلام کې د هغې څه حیثیت نشته چې خامخا ته په ټوله دنیا به خبرې او ټوله دنیا دپاره به جنازه ته ایسارې او نه، بس نږدو خپل خپلوان خبر کا چې د قبر انتظام وکړي، چې د قبر انتظام وکړي. دی خوا محترمو چې د کفن انتظام وشي، دا د مړي حقونه دي. دی خوا مړي ته د غسل انتظام، هر مسلمان ته پکار دادي چې مړي ته به غسل او کفن څنګه ورکوم، خپل مړو ته په خپله غسل ورکول پکار دي. د کفن انتظام، د غسل انتظام، د هغې نه فارغ شوې نو د مړي حقونه لا ختم نه دي. د دې نه وروستو بیا د مړي جنازه د محترمو جنازه الله له جرګه ده، دا اتباع الجنائز، اتباع الجنائز دا را باندې د مړي حقونه دي. اتباع الجنائز جنازه کې د شرکت وکړه، د هغې نه وروستو آیا د مړي حقونه ختم شو؟ نه جي، نه نه نه، دا ټول حقونه چې راغونډی په دې 2-3 جلد کتاب لیکلی شي. جنازه کې د شرکت وکړه، د دې نه وروستو تدفین دی، مړی دفن کول. مړی د دفن که نو آیا د مړي حقونه ختم شو؟ نه جي، نه، بیا هم د مړي حق ختم نه دی. کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مړي د تدفین نه فارغ شوی دی، مرګرو ته یو اعلان کړی دی. څه اعلان کړی دی؟
چې لیکه ټول قربانو میلمانه به ډوډۍ ته ځو که نه دا اعلان یې کړی نه 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 دلته خلک وایي لکه مالدار سړی مړو اډو ګوره اعلان یې ونه که چې ورپسې اډو حلال کړي نه دي زمونږ خلکو سره دا غمي هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اعلان کوي چې اے مسلمانانو دا کم مسلمان مو دفن کا د دې یو نوی جون شروع شو یو نوی کور تراغي یو نوی عالم برزخ تراغي د تبوس یو ناشنا مخلوق راځي دنه به تپوسونه کیږي څه غب خو نه دی دله به وایي چې مر ربکا نو ما دینکا نو ومن نبیکا دنه به تپوسونه کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه مسلمان رور تمو د ثابت قدمه سوالو کې د الله نه وغواړي چې دل الله په دې قبر کې استقامت نصیب کی چې د سوالاتو صحیح جوابات ورکی دغه د مړي حقو اوس ولا دعا کوا د دین پس د مړي حقوق ختم ندي محترمو کله مکمل اویږي نفل کوا یا الله د دې ثواب زما دي مړي توبه خې کله مکمل اویږي د قران تلاوت کوا رب دې تلاوت ثواب زما مړو توبه خې دارنګي کله مکمل اویږي یو 10 روپے جمعات کې یو 10 روپے غریب فقیر تور کې رب دې ثواب زما د مردگانو د پاره ما تاسو د خپل مور خپل روح د ایصال ثواب څخه خیرات کو مونږ تاسو نه کوو خیرات ښا اګه تاسو یې چې مې خو پدری ما کې لاله کړې و دا غي 2000 بر ثواب نه رسیخه غوسته اخو رسمو صدقه چې کې کنه خیرات چې کې شیخ الحدیث رحمت الله علیه د صحیح بخاری حدیث په فضیل اعمال کې ذکر کړی دی چې او کسان به د الله د عرش د سوري لاندې یو پکې هغه تندې چې په دې خلاص سره خیرات ورکا د اگس لاس ته خبرم نشو خیرات دا په فقراو باندې کې دا په پټ کې خلک دا نه خبريږي را خبريږي نه دې په غم کې راځي خیرات مو کړی دی دغه خیراتونه نه دي دا ټټو دی پسوري وتړه او دا یو خبر ځان سره په دې غوږ کې محفوظه کا پښتانه وایو د هندوانو مال ټول عمر بمبړان خوري څنګه دا جمله یاد کې ځان سره د هندوانو مال بدا یاد کې نور تفصیل په نه کوم چې د شریعت خلاف ته کار کې د هندوانو طریقې کار کې نو د هندوانو مال دک بمبړان وتراجمه یو غي خوري په دې موږ سره د بلا خلکو دشمنی ده موږ وایو دا معاشرتي مسائل دي د الله بندګانو د کله کله د یو سړي په غم په 3 ورځو کې 10 لک او 15 لک روپۍ ولګي او په زول د کلیو د علاقې خلک پیرامات یاره سم اختری جوړ کړي ته ورته وې د غمونو نه اخترونه د غمونو نه خاده م جوړوا نو دا مولوی صاحب سره زر پتوي دا وګوره مولا نه راغلي خیرات نه مني الله اکبر کبه تبا الله له جواب ورکې مړه ټول مرد د مړو خوراکونه وک ټول مرد لکه د بامبړانو د هندوانو مالونه وخړو اے محترم مسلمانانو دا الله له جواب ورکې اجه څوک مسله بیان کینو پتو لګي دا خیرات نه مني نه خیرات کوا د غم د 3 ورځو نه فارغ شوي دا 3 ورځې خو نه د خیراتونو دي او نه د ډوډۍ دي 3 ورځې د غم دي 3 ورځو نه فارغ شوي جمعه ته مخاص کوا ترند جمعې شپه دا نن اول ما خام دی دا ما خامونه او دا بیا سلويختی کلیزا دا پکې مکوا کله د تمکمل اویږي چې ته جمعات کې یو بل په لگاوا یا الله دا مې د خپل مور د ایصال ثواب د پاره لگاو اے یو صحابي دی مور وفات شوی ده کنه اگر هغه نبی علیہ السلام توید الله رسوله ان امي ماتت مور می وفات شوی ده خیرات ور پسې کوما پیغمبر ولا کومه طریقه وخودله ما او تاول د پیغمبر طریقې ته ناراضو او د هندوانو طریقه مخوخه لکه د الله نو یریږي مسلمانانو لکه پدې کې ځان کلک کې صحابی رضی سعد رضی الله عنه اے دا الله رسوله مور می وفات شوی دا خیرات ور پسې کوما نبی علیہ السلام بالکل خیرات ور پسې وکا چرته د وبو تنظیم وکا چرته کولر و د چرته د کوی تنظیم وکا بس دغه وبا دغه کوی دا وبا که زناور اسکی که مارغان اسکی که انسانان اسکی ستا مور ته بداغي ثوابونه رسیږي او که ما او تا چې ته پټ په پټه یو کوی او د وبو تنظیم کوو کنه
دای خو پته نه لګي بیا څوک راته شاباشي نه راکوي او دلته خو که ته دا دیګونه نه پخې نو خورم لګیا ده وایي ټول مال یې ځان ته ووالو که نه ښه او سی ورپسې اډو نه که نه خیرات پټ په پټه پکار دی. اے محترمو دا را باندې د مړي حقونه دي، د ژوندو حقونه خو لا پاتې دي، د بیمار حقونه پکې بیان شو چې ځنکدنې شروع شو د هغه حقونه بیان شو. او اے محترمو مسلمانانو چې وفات شو د مردگانو سلک ډیر حقونه بیان شو په سنت طریقه د هغې دپاره ایصال ثواب کول، خیرات کول. خیرات په دین اسلام کې شته او بهترین خیرات هغه په پټ په پټه باندې دی چې خیرات دی وکړه چې د هغې نه اړو څوک خبر نی، بس چې ستا او د رب سره معاملې. او بیا یاد وساتې په خیراتونو کې غوره خیرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه من صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. صدقه جاریه دی ته وایي چې تا یو داسې ځای کې خپل خیرات انسټال کو چې د هغې فایدې دوامي. جومات کې یو خښته ولګوله، بعضې روایاتو کې راځي چېرته د اوبو انتظام دی وکړه او مصحفا ورثه چېرته یو قرآن نسخه دی چاته ورکړه هغه قرآن کې تلاوت کیږي. دا بهترین طریقې د خپلو مردگانو دپاره، چېرته اسلامي کتاب، چېرته قرآن، چېرته د کوی انتظام، چېرته راځه جومات کې اندازه لګوه. هلکه چې د بټن خو نه ده خرابه، دا بټن خرابه ده، دا بټن زړه شوې ده، که په دې 100-200 روپۍ لګي نو دا مې د پلار په نوم د پلار د ایصال ثواب دپاره کوم. چې ته بل ځای کې یو بټن خرابه ده، بلب کار نه کوي، هلکه دا مې د نیکه یا د نیا یا د مور یا د پلار یا د نږدې رشته دار، مونږ خو دغه کار نه کوو. په دې وجه خیرات صدقات علما ذکر کوي د دې مستحق یا غربا دي یا داسې مساجد چې خلکو ته فیدې دوامیه، دا صدقې جاریه د محترمو مسلمانانو. دا خو مې تاسو ته دا خبره کوله، یو آیت ایسه مې لوستې وه چې الله رب العزت فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، دا دین میں تاسو تا کامل کړی دی. زمونږ او تاسو دا دین اسلام کامل مکمل دی. ښه دې کې برادرانه ټوټې نه لګې، دې کې بس تا خوښه نه چې څوک غواړي نو مسلمانوي او چې څوک غواړي کله یهودي کوو، کله قادیاني کوو، کله سور کافر کوو، کله غټ مجاهد کوو. نه نه، دا اختیارات تا سره نشته. هر کلمه گو چې ضروریات دین بدیهیات دین منی دا مسلمان دی، دا اهل قبله دی، دا کستا پاٹے کی او کستا پاٹے کی نہیں، دا مسلمان دے. نو محترم مسلمانانو دین اسلام کامل مکمل دے. مونږ او تاسو د دې پس دکړه کې ډیر زیات کوتاهیانې کړي دي. راځئ چې پسید کې دل سره توبه وباسو چې نن نه بعد به دا خپل دین، دا اسلام، دا مسلمانی دا بس دکو او بطور یو مسلمان به ژوند تیرو، بطور یو د پاټې رکن نه چې د دنیا نه ځو چې په حالت د مسلمانۍ کې ځو. دا نه چې مونږ خپل قبله او خپل خدای او خپل پیغمبر او خپل قرآن د خپل پاټۍ لیډر ته وایو. لیډر سره مینه کوه، خو هسې نه بل طرف ته د الله او د الله د رسول یو خبره راشي او ته هغه اګنور کې او د لیډر خبرې له ترجیح ورکې، هغې له امپورټنس ورکې. دا د مسلمانۍ نه سړی وتل دي. ګورې دا یاد وساتئ. په ممکن ډیر مسلمانانو کې دا قسم سیزونه را دننه شوي دي. الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. که زندگی وه نو ډېر حقوق پکې پاتې شو، دا بچته په بله موقع باندې بیانو. الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څونه مسلمانان د جمعې مونځ ته راغلي دي، الله یې دغه ټولو جولې د خیره ډکې کړي. الله یې د تمام مسلمانانو مشکلات آسان کړي. بیمارانو ته د الله صحت کامله عاجله نصیب کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت کوي منده.